پاکستان د انډیا 15 جهازونه چې دی هغه تاو کړی دي خو د هغو د پایلټو چې دی پته ونه لګېدله چې هغه مړه دي که ژوندي دي. بل لا تېر شوي پیره چې کوم جهازونه پاکستان ورتاو کړو نو په هغې کې به تاسو لیدلی چې یوې ابینندن چې دی هغې پکې نیولی هغه یې نیولی په هغه وخت کې د عمران خان وخو دلته کې به چیمس کړی واپسې چې دی هم لېږلی او جهاز چې دی دی والا هم ارتاو کړی خو دې ځل چې کوم جهازونه ارتاو کړي دي نو هغه جهازونو پایلټونه چې دي دا چې شو نو د جهازونه چې دې ځل ارتاو شوي دي دا په انډیا کې ارتاو شوي لکه پاکستان نه دننه چې دغه جهازونه وشتې شوي دي او په انډیا کې دننه وشتې دي په انډیا کې دننه وشتې دي او دغه جهازونه چې دي دا په انډیا کې دننه ارتاو شوي دي. نو بل دا پایلټ چې دی هغه په دوو طریقو ځان بچ کولی شي که یو د مزایل نه هغه ساخوا دی خو کې په هغه طریقه د ځان بچ کولی شي خو نور مزایل ته چې دی په ټارګټ کي لکه به د جهاز پسې دی ورپسې خو کله که دی نیغ شي څنګ ولګي یا بل ځای ولګي او دا جهاز کیني په دغه وخت کې چې دی که دی ژوند دی بچ شي لکه څنګه چې ابینندن چې دی بچ شو. بل لا که دی ځان د سیټ سره چې دی والوځي به دې کې داسې پیراشوټ لګېدلی چې په 10 سکنډه کې کله دته دا خبره راشي او د پیر سره ایمرجنسي بټن چې هغه بټنه د واله د سره د سیټ سره چې دی برحال وځي نو په دغه حال کې چې دی بچ کېدی شي. نو که په دغه طریقو باندې هغه بچ شي ځکه چې د هغو خبره نه ده راغلې نور پاکستان ویلی دي چې موږ ولې د 50 نه سیوا پوجان چې دی دا وجل دي نو ځینې چې دی په دې جهازونو کې مړه شوي دي او ځینې عام شیلینګ چې دی هغه یې کړی دی ولا په مورچو باندې په هغې کې ولم ځینې کسان چې دی دا وجلي دي خو جوابي کاروایي ولا داسې نه ده ورکړې کم چې انډیا په پاکستان باندې مزایل راوښتي نو داسې مزایل چې دی دا یې پې نه دي ور وشتي.